صدر جلال حسین ته دعوت ورکوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره حیدری. ټولو نه اول زه خپل خبرو آغاز افسوس لازمه کوم. مو دپاره ډېره د افسوس او د شرم خبره دی. دا د زړه مسله صرف ایمان نه دی او د سیکټري صاحب نه دی، حاجي عبید نه دی، مولانا یوسف نه دی. که څه دی موږ تاسو د کورمیوالو هر کلي، هر یو کور، هر یو سړي مسله دی. تاسو ګیله کوئ، زه لږ نن سپین خبرې کوو، صفایي کوو. تاسو ګیله کوئ انجمن یې دغې خبرې نوټس نه خلي. تاسو ګیله کوئ تحریک یې دغې خبرې نوټس نه خلي. کله دوی نوټس واخلي، کله پرمې آبادانو دغه تعداد باندې سوچ وکړه. دا شرم نه دی مو دپاره، زموږ تاسو دپاره شرم خبره دی چې کله مو ورته خپلو حقوقو دپاره، خپل جایز حق دپاره شروع ته نه شم راوتی، ښه خبره نه شم کوی، نو بیا پکار نه دی چې زه چا نه ګیله وکړم. سره ما ته بجلی غم نه کوي سیکټري صاحب، تحریک والا بل مشر او بل مشر. دویمه خبره زه دا کوم چې څومره مو منتخب نمایندګان دي، MNA صاحب نه زه خبرو آغاز کوم. MNA صاحب نه د ټول فورم طرف نه مطالبه کوو، MPA صاحب ته د ټول فورم نه مطالبه کوم، اوپر سینیټر صاحب نه چې که صاحب تاسو نه کوم حق دی تاسو یې پاتې کوئ. ولې سوی دغه مره کې دغه یوه ډېر چوپ لږ وچه کوئ، وغورځوئ کرسۍ نه، دې کرسۍ نه وغورځوه. که تا چوپنسي کړې نو بیا دا قوم نه ده چې تا پښتانه وکړي. که څه که خپلو حقوقو دپاره اواز اوچتوو، که موږ ته متحد وو، که موږ ته متحد وو، که موږ ته خپل مرکز سره ولاړ وو، که موږ ته خپل مشر سره ولاړ وو، ما ورته مسلې به حل کېږي او انشاءالله خلک به ما ورته ته غوږ کوي. خو که دا حال وي نن زه درته نه وایم چې دا بجلی تمه مه کوه. ټیک دی، زه تاسو بل خبره کوم. مولانا صاحب وویله ما سره کښېنه، ما ته ضرورت پوره کړه، زما بنیادي حق دی. زه د پاکستان د سټیټ کې زه محب وطن یم، ما پاکستان منلی دی، زه پاکستان منم. ما پاکستان ادارې تسلیم کړي دي، زه پاکستان جنډې لاندې وخت تېروم، ته ماته بنیادي حقوق راکوې. ډېرې صاحب ته تیار یم، که نن دا جلوس دلته دی، سبا داسې نه وي چې تا دروازې ته راپدېږي. دا روان دی، دا بیان دی، دا به خپل حق غواړي. موږ سوال نه کوو، موږ خپل حق غواړو. دینه بعد که څه ډېره خاموشي، ډېره خاموشي، خو اخره انسان دی. موږ دا وایو 3G 4G خبره وشوه، زه نه سکول ته لاړ یم، د کورونا سره مړي نازله شوي ده په راچینار مې، ایله سکولونه سره بند دي. فیس غواړئ، پرچه خلئ، کلاس نه خلئ، ټیچر ته نشته. زه ولې خاموش یم؟ ته خیر دی، یو نظام دی، سټیټ دغه پالیسي دی، موږ فالو کوو. زه بنیادي حقوق غواړم. په راچینار کې بجلی نه راځي نه، په دا نظام اوبو چې کلو نظام درهم برهم دی، غریبان خلک ډډ بدار دي. بس تاسو خپلو بنګلو کې ارام سره ناست وئ، دا ته جنریټر چلېږي، دا دلته سولر لګولی دی، غریب ارام پښتانه چوک نه کوي. زه داسې وایم نن پاکستان پیپلز پارټۍ طرف نه، خپله طرف نه د سیکټري صاحب د دغه اعلان مکمل تایید او حمایت کوم. څو پورې سیکټري صاحب ته ناست وې، یو کال ناست وو، یو کال پورې موږ سره ناست وو. وایم نه دا اپیل کوم، بازار کې ناست وو دوکاندارانو، بند کا دوکان ورسره روډ کې کښېنه، نن یې بجلی مقابل وراړه بجلی ځان پاره. کلو خلکو نه دا اپیل کوو، دوکاندارانو نه دا اپیل کوو چې دا احتجاج مضبوط کړئ، چې د خپل حق کلونه والا روزانه ټلیفون کوئ، ایما جمپر کټېږي، راشه نن نیټ ته ودرېږه، خبره وکړه. زه د سره ولاړ یم، زه د سره ولاړ یم، چې کېږي را دې شي، چوپ چې کوي یې کوي، هېڅ یې نه کېږي.
ډېر ادب سے کوو احترام سے کوو نن برګیډیر صاحب تعالی ډېر ادب سے او احترام سے مطالبه کوو چې تاسو ابي وګړي دغه حالاتو نوټس واخلئ علمي مسله مو سره حل کړئ موږ تاسو سره خبرو ته تیار یو کېږو